الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. زما عزت مندو استاذانو او د جامع دار القرآن ازاخل بالات طلباء کرامو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ما ته چې کومه موضوع راکړی شوې هغه د خوږ نبي علیه السلام د سنت و اهمیت او فضیلت دی. عزتمندو الله رب العزت د انسان د کامیابی راز او د خپل محبوبیت راز د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اسوه حسنه کې ښودلی دی. کوم سړی چې د نبي علیه السلام په تعلیماتو باندې چلیږي هغه انسان ته به د محبوبیت او د کامیابی ژوند ملاویږي او د سنتو د اتباع په وجه الله رب العزت به د دنیا او د آخرت پریشانۍ او مسلې حل کړي. عزتمندو د سنتو د اتباع په برکت سره الله رب العزت صحابه له کوم ځای نه کوم ځای ته ورسول، ځمکې نه اسمان ته ورسول، فرش نه عرش ته ورسول. ولې ورسول؟ د دې صرف یو واحد وجه ده، هغه وجه د نبي علیه السلام د سنتو اتباع کول او بیا صحابه کرام د هدایت ستوري جوړ کړه. د دې وجه نه یو روایت کې راځي د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه نقل دی، فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. نبی علیہ السلام فرمایل چې د څه تاسو ته حکم کوم نو هغه ونیسئ او د څه نه چې منې کوم نو هغې نه منې شئ. نبی علیہ السلام فرمایي د کومو کارونو چې زه حکم کوم نو د هغې تابعداري وکئ، هغه په خپل ژوند کې راولئ او د کومو کارونو چې ما منع کړې نو هغې نه منې شئ، د هغې تابعداري مه کوئ. دارنګې بل روایت کې راځي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه نقل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد.
چې ما سره محبت وکړو نو هغه به ما سره جنت کې وي. دارنګې بل روایت کې راځي حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ به چې کله د مدینې منورې نه مکې مکرمې ته تلو نو د یو ونې لاندې به یې آرام کولو. چا دې تپوس وکړو چې حضرت تاسو دا عمل ولې کوئ؟ نو حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته په آرام کولو باندې لیدلی، ځکه زه هم د هغوی تابعداري کوم. عزتمندو، الله رب العزت دې زمونږ په زړونو کې د سنتو قدر پیدا کړي. د چا د وجې په سنتو قدر، د چا د وجې په سنتو عمل نه دی پرېښودل پکار. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ په شاهي دربار کې ناست دی، روټۍ خوري، حالانکې غونډ باچاهان وزیران ناست دي او د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ د لاس مبارک نه نوړۍ پرېوته، نو راوچته یې کړه. ملګري سنګل ورکړه چې حضرت تاسو دا دونه سپک عمل ولې کوئ؟ نو صحابي څه فرمایي؟ أأترك سنة حبيبي لهؤلاء الحمقاء؟ آیا زه د خپل حبیب سنت پرېږدم د دې کمقلو خلکو د وجې؟ دومره سپک یې هغه باچاهانو ته وویې، کمقل یې ورته وویې. ولې؟ چې د نبي علیه السلام سنت دغه ځای کې هم نه پرېږدي. دومره په نبي علیه السلام باندې مین وو او د نبي علیه السلام د سنتو حفاظت به یې کولو. دغې وجې نه قرآن عظیم کې رب کائنات فرمایي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله رب العزت فرمایل چې ای زما حبیبه دې خپل امت ته دې ووایه، دې خپل قوم ته دې ووایه که چېرې تاسو محبت کوئ الله سره نو زما تابعداري وکئ. ایس تاسو به دوه کاره وشي. څه؟ يحببكم الله، محبت به وکړي تاسو سره الله، ويغفر لكم ذنوبكم، او بخښنه به وکړي تاسو ته د ګناهونو ستاسو. ولې؟ والله غفور رحیم، الله پاک بخښونکی مهربان دی. دارنګې ما چې کوم حدیث مبارک لوستی و هغې کې نبي علیه السلام فرمایي ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. نبی علیہ السلام فرمایل زه د دنیا نه رخصتېږم نو تاسو کې دوه څیزه پرېږدم. هغه دوه څیزان څه دي؟ کتاب